الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين کپناموں سے محمد کا بھی غیرت مسلمہ کپناموں سے محمد کا بھی غیرت مسلمہ ستاب ایمان خکارشینن بشی اجت مسلمہ کپتا گرانوی پر اختیار رسول اللہ عربی کپتا گرانوی پر اختیار رسول اللہ عربی مال و سر ورکلا چ اللہ در کی جنت مسلمہ کپتا گرانوی پر اختیار رسول اللہ عربی مال و سر ورکلا چ اللہ در کی جنت مسلمہ تد اسلام د پارغاخ د پاک حضرت شو شہید دیر و اصحابو پر مندل شہادت مسلمہ اور محمد امین در لخبر در کچھ رست نشے مخد طور مشپ میدان د قیامت مسلمہ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیم شوق و محبت سرطول دوستان اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين محفل پاک کی تشریف فرما معزز و محترم علماء کرام مشایخ اعظام بالخصوص گران و قدردان سید السادات جناب حضرت سید قدرت شاہ بچہ صاحب دامت برکاتہم گران و قدردان جناب حضرت سید نزاکت شاہ صاحب دامت برکاتہم برادر محترم شیخ التفسیر والحدیث حضرت العلامہ مولانا اکرام اللہ جنیدی کریم صاحب سٹیج بانی نور تشریف فرما معزز و محترم علماء کرام د دې علاقې او د چمګاور نه راغلي قدردانو مشرانو کشرانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ چا د حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سره وفا کړی دا زمانه تیریږي د خلکو د خپل ذهن نه د خپل رشتو د پلارانو د نیکونو خیالات موزي یو وخت داسې راشي چې قبر ورته یادي بیا یو ټیم داسې راشي قبر ته نه هېر شي یو وخت داسې راشي چې قبر نه ورو کاڼي لرې کېږي خاورې لرې کېږي اخر د ځمکې سره اوار شي مګر کوم څیز داسې دی چې شپږ اتیا کاله تیر شو شپږ اتیا کاله چې 80 سال تیر شو او یو عام شخصیتو چې نه عالمو نه شیخ القرآن و نه شیخ الحدیث و نه د دنیا یو عام عہده ورسره نہ بادشاہو نہ وزیرو یو عام شخصیتو آنند میانی صاحب قبرستان تلاڑ شاہ میں ہفتہ مخ کی دیدار کڑے آل تلاڑ شاہ آل تلوی لوی نوابان دفن دی آل تلوی لوی خلق چکم دی پاغ مقبرہ کی دا ٹول لاہور مقبرہ دا وٹ وٹ خلق دی پکے خوپتا نشتر جد چاپ قبر کم حالت کی دے سوک والا خوالم رازیو کنا خوشکل اتاوشی نو دیویشتو کالا نو جوان پروت تے او داغه قبر چې وګورې شپږ اتیا کاله شوي دي خو شپږ اتیاو کالو کې د هغه قبر د یو سکنډ دپاره د تازه او سرو ګلابو نه نه دی خالي شوی ولې وجه څه وه عام سړیو د یویشتو کالو د لوهار بچیو دکان کې به ناستو خپله لواري به یې کوله
وجه سوا وجه داوا چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره وفا وکړه غیرت یې وکړه په حضور باندې او قبر به ولې چې کوم دی په دنیا کې د عاشقانو مرکز او د هغې چې کوم دی د زړه د یخېدو سبب او ذریعه دي چې کله یې ولیده چې پانسي راته تیاره ده نو 21 کاله څومره عمر دی لږ د خپل ماحول کې وګورئ 21 کلن نوجوان ووینئ 21 کالو نوجوان خو چې سینه کې د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک عشق او محبت راغی نو دا بیا عمر ته نه ګوري عبدالرحمن بابا به فرمایل هر چې حب د عاشقۍ لري په زړه کې که په قطع 100 ساله وي هم زلمی دی دا بیا عمر ته نه ګوري چې عمر څومره دی که ورکوټې دی او که غټ دی خو چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام عشق او وفا پکې راغله نو بیا د عمر بن ابي وقاص غوندې شخصیت میدان د احد ته راځي د ماشوموالي په عمر کې راځي ځوان دی لا ډېر کم عمر دی عمر ته نه ګوري هر چې حب د عاشقۍ لري په زړه کې که په قطع 100 ساله وي هم زلمی دی عاشقان یې د دنیا د غمه خلاص کړل عاشقي د سلیمان بادشاه غمی دی او که د خلکو په نظر کې مړنی دی خو خوار عاشق د معشوقې د کوڅې سپی دی او هر چې ځان د یار په سپو کې ور داخل کا نور هله به ورته وایم چې سړی دی او ما د رب د یار له غمه بېغم نه کا دا په ملک د عاشقۍ کې لوی ورانی دی عاشقان یې د دنیا د غمه خلاص کړل عاشقي د سلیمان بادشاه غمی دی زه رحمان د یار نه خوښ یم چې وفا کا او که وفا نه که جفا که څو تیری دی کم طاقتو هغه طاقتو چې مرګ یې ولیده او سباله ورته پانسي ورولې کېږي نن والا خلک ملاقات لذي نو د لاهور یو مشهور شاعر ورسره ملو شو غازی ورته ویل مدین وی زما د دې وخت مناسب سو اشعار وایا ذوق او شوق او چا بناتونه وي چې د حضور علیه السلام صفتونه کول هغه ورته وی زه خو درته وایم ما خو ډېر ښکلي اشعار جوړ کړي دي ته راته ولږه ووایه چې تا ته د فارسۍ کوم اشعار یاد دي ته راته هغه اشعار اول ووایه د هغې دپاره بېتابه یو نو بعضې اشعار داسې وي چې د دې خوند ځکه جدا وي چې شاته یو پس منظري اوس غازي چې کوم اشعار ویلي دي چې لاسونه شاته تړلي شوي مونږ دلته وایو نو مونږ ته هغه ماحول نشته مونږ ته ښه مزه ده دوستان دي قدر دی رڼاګانې دي تحفظ دی مګر د هغه لاسونه شاته تړلي شوي دي په هتکړو باندې او په جیل کې پروت دی او په دغې حالت کې چې ورته پته ده چې ما سره به دا انصاف دی نه کوي چې ما ته به ګلونو هار راواچوي او ما ته به وایي چې زه تا خو په خپل نبي باندې غیرت کړی سره د دې چې وطن د اسلام په نوم باندې جوړ دی یو طرف ته یو زمری غازي تنویر قادری حافظه الله څنګه چې وختي زما برادر محترم فرمایل چې دا میدان اوړې الحمدلله د اهل سنت و جماعت د امام اهل سنت د فکر امینانو دی سکاټلینډ کې پروت دی قسم خوري وایي چې څومره خلک مال راغلي دي تر اوسه پورې که مشران دي که کشران دي که عہدیداران دي که عام خلک دي انګریزان مال راغلي دي نو زما د هولیې ته وګوري مال ته غټ پټکې والي او زه په عجیبه انداز چې ما وګوري نو ما ته وایي چې ته څه کې راغلی وایي ما ورته وایي چې زمونږ د مسلمانانو زمونږ د سرتاج زمونږ د نبي یو سړي بې ادبي کړې وه ګستاخي کړې وه په ختم نبوت باندې ډاکه غورځولې وه ما د هغه وجود کې 20 چړې پیوست کړي دي زه په هغې وجه باندې راغلی ما هغه مردار کړی دی وایي زه چې ورته دا خبره وکړم نو غیر مذهبه دي خو ما په ملا باندې وډبوي ما ته وایي چې مړه تا خو ډېر نر کار کړی دی چې په خپل نبي څوک غیرت ونه کړي په چا باندې ویږي نو چې کله هغه دا اشعار وی لاسونه تړلي شو د دې خوند جدا و اشعار څنګه اشعار دو یا رسول الله تیرے چاہنے والوں کی خیر نو د دې انداز جدا دی
وقتی تاسو طالقت سے فرمایل تو کفایت الله کافی چې د شپې انګريز ته کم دې سره د دې پیرزات یا کال عمر او په دغه عمر کې چې کلا سباله ورته پانسه میدان چې کم دې سکو هغه ورته ګرم کو خلک راو غختل چې تماشا به کوي د شپې نه ولا په وجود باندې ګرمي سره کې خو دې او چې کله وجود ټول زخمی شو نو بیا په ولا مرچکي واچو او بیا چې کله په سباله باندې ناغي وي ول انګريزان راوختو چې راشه اوس به مسلمان تماشا وکي چغي به وਹੀ منتونه بکای زاره بکای زمون پخپو به پریوزي چې ما بچ گئے ما پرېګ ده خو چې وې قتل د 50 یو کالو په عمر کې بابا را روان دي سینې چټ کړه دا او لاسونه د پهلوانې غوندې داسې کوي میدان د 500 ته پخپل خوشاله باندې را روان دي او زبان باندې فل بدیح پاغه وخت کې نوې اشعار جوړ کړل او اشعار هم دغه چې کوئی گل واقعی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پہ سخن رہ جائے گا انګريزانو تاسو ته خپل سلطنت باندې غمنډ دي چې تاسو وایي چې په دې کې نور ډډوبېږي تاسو وایي چې زموږ په دنیا بادشاہی دا او اورای نوم نشان به ختم شي بادشاہی به ختم شي تاسو د نوم اغستو والا وسوک نوي تاسو باندې نوم او نشان ختم شي مگر تر قیامت به زماده جانان د عزت او ناموس پر چم بلند ولاړوي زکه عزت مندو اغي لاړل فنا شو اغي ختم شو اغي نوم او نشان هم ختم شو مگر د حضور نوم په هر طرف باندې دی او د حضور د عاشقانو نوم په هر طرف باندې دی نو مې چې دا څه وجوا چې د عاشق کله پانسه پړې ولید نګور ته اشعار وایا هغه ته تر تا ولا غد فارسی اشعار وای چې تا ته یاد دي دا عاشق شورو شو من عاشق سرمستم ازدار مې اندیشم پروانه جابازم ازنار مې اندیشم جو عاشق گلزارم از غیار چدارم جو عاشق گلزارم از غیار چدارم جو گنج بدست آمد از مار مې اندیشم فرمای چې زه داسې هسته عاشق ما وی چې کله پتنګ پرانا باندې راځي په شمه باندې راځي پتنګ کله پرواز ساتي زما وزره به وسدي زب ستی شما نظرنا طالب دے ورزی او ځان ستی کی ځان قربان کی پرانا باندې نزچ لچا شق مزما دار نه پرواشتا زپدار باندې سب پروا لرم عاشق د مدینه منوره د جانان ما نو صرف ځان ناز رم په زرګونو جهانونو د حضور نه لګي او نو خړه کما چې کله وفات حضور سره وکړه نو مې ژوند دی ننم چې کم دې عاشقان ال تلاړ شي دا غیر رخت تسکین ملوشي دا قبر خور تم سلام پیش کی چې چا د حضور د پاره تکلیفونه تیر کړو هغه ته الله ژوندون ورکو حضرت ابو عبیدہ بن جراح هغه شخصیت دی چې د احد په موقع باندې چې کله د حضور علیه الصلاۃ والسلام په خیسته او مبارک رخسار کې هغه د جنگي ټوپک کړه ورننوته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک راغه او د دې دراوستو د پاره را مخ کې کېده ابو عبیدہ ول راغه ورته قسم در کوم چې دا کار ماته نن پرېږده دا اعزاز مال راکا چې دا خدمت زو کما په هر میدان کې تمخ کې مخ کې چې جماعت ثانی دا د حضرت سیدنا خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء والرسل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ داغه مبارک خصوصی تذکرہ کیږي او عاشقان داغه عظمت ته سلام پیش کړي چې دا مبارک په هر مرحله کې واقعي مخ کې د هجرت مرحله وا ہر سپاتی کیگی مال پاتی کیگی دولت پاتی کیگی بچی پاتی کیگی مقام و زمہ پاتی کیگی مگر عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرمائی چې ما چر سوک د خوشاله نه په جړا باندې نو لیدلې خو چې زما بابا جان تکل حضور فرمایل چې تب امرا سره ځي نو د خپل کور په پاتې کېدو د مکه معظمه په پاتې کېدو د مال او جان په پاتې کېدو چې مونږ هم ته ټول پاتې کېدو مکه معظمه پاتې کېدا مگر مالیت او صحبت د حضور ملاوي دو وي زما بابا جان د ډېر خوشاله نه په جړا باندې زکا عزت مندو ہر مرحلہ کے کہ مال قربانی برالا ټول به حضور لروڑ ورته به کې خود کہ حضور د طرف نه بده داد خبره
جانان فرمای چې 380 خوی او خصلتونه داسې دي چې د هغې نه یوم په یو بنده مسلمان کې وي نو دا د ده دپاره کافي دی چې دی جنت ته لاړ شي په دې باندې. ابوبکر صدیق فرمای قربان ما کې شته د دغې خوی خصلت نه. مدینې منورې کریم آقا مبارک ورته فرمایي چې ابوبکر تا دپاره د مبارکباد وي هغه 380 ښه خصلتونه الله یوازې ستا په ذات کې را جمع کړي دي. تا خو یاره موقع وړلې ده، تا خو هر وخت کې غلامي کړې ده، دا موقع ماته پرېږده. هغه مبارک ورته وفرمایل دا تا ته در پاتې ده، ورشه. چې کله دی مبارک راغی نو لاس اکثر زور ډېر اخلي، نو په غاښ باندې په خوله باندې د حضور علیه السلام دغه مبارک د رخسار نه دغه کړی راوښکلې، نو دومره شدت سره چې کوم دی دا خښې شوی وی چې د ده مبارک غاښونه مات شو، دی مبارک لاندې را پرېوته. اوس تاسو نه تپوس کوم چې کله د انسان دغه مخکیني غاښونه مات شي او د ځوانۍ وخت وي نو د ده خوله څنګه ښکاري؟ د خوله کلاولي شي د چا په وړاندې. هر څوک وایي د ده خوله په دې غاښونو باندې خو زینت جوړ دی، بدې ښکاري چې انسان خوله کلو کي. مګر چې کوم غاښونه د حضور دپاره قربان شو د جګړه شقانو ایمان به متازه شي. چې د حضور دپاره قربان شو نو راشه لږ چې کوم دی نظاره هغه وکئ چې د ما د جانان دپاره قربان شو نو وخت د ځوانۍ ولا د بوډاوالي عمر ته نه رسېدلی. ځوانۍ کې بدې ښکاري ولې دا عمر د غاښونو د وتو نه دی، نه د ماشوموالي عمر دی، دا د ځوانۍ عمر دی. خو چې کله غاښونه مبارک د حضور دپاره شهیدان شو صحابه وفرمایل او بیا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک وفرمایل چې د صداقت غرو او اس مبالغه نه کوله، حقیقت بیانو. چې کله ابو عبیده خوله کلو کړه او د ده مبارک غاښونه مخکاره شو او دا میز کې خلافه پکې ښکاره شوه، حضرت صدیق وفرمایل وکان ابو عبیده من احسن الناس حتما، وی ابو عبیده بغیر د مخامخ غاښونو نه دومره ښایسته ښکاره کېده چې د صاحبان د غاښونو چې چا به صحیح سلامت و د هغې خولې به هم دومره ښکلې نه ښکاره کېدې، بلکې په ټولو خلکو کې به د ټولو نه زیاته ښایسته خوله مبارکه د حضرت ابو عبیده مبارک ښکاره کېدله. دغه عزتمندو د حضور د پاره دلته خو انسان ته حیات ملاویږي، دلته خو انسان ته عزت ملاویږي. نه اخو بیا خبره شوه چې ما و تا ته چې کم دی څه شو، ما و تا ته صورت مختلف کړ. نن د جګړه شقانو ته سویمه ده چې د ممتاز قادري نوم اخلي. ممتاز قادري څوک و؟ چا پیژنده چې دا څوک دی؟ نه چا نه پیژنده. خو چې کله د حضور علیه السلام مبارک سره وفا وکړه جب تک دکھے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. چې حضور علیہ السلام باندې ځان قربان کو بیا پہچان پیدا شو. ځکه به حضرت بلال حضور ته فرمایل چې یا رسول الله تر محشر پورې تر قیامت پورې که خلک غټې غټې خبرې کوي او په دنیا کې زمونږ نوم یادېږي دا به زمونږ خپله وجه نه وي، مونږ به څوک د خپل ځان د وجه نه یادوي. چې حضرت بلال نن هم چې تذکره راشي د حضرت بلال نوم خلک اخلي. وجه صدا په عشق او محبت کې هغه کمال حاصل کړو چې د جانان غلامي کړې وه. نو فرمایل به چې تر محشر پورې په دنیا کې چې خلک نوم اخلي زمونږ خپله وجه به نه وي، په خپل زبان کې اشعار ویلي چې څوک په ترجمه نه پوهېدل. حسان ابن ثابت یې ترجمه وکړه چې ذل مکارم فی آفاقنا اذا ذکرت ونحو وبک فینا یضرب المثل. یا رسول الله چې کله په مقدس مکه باندې خلک غټې غټې خبرې کوي په هغې کې زمونږ نوم په طور مثال پیش کوي او لوی مثالونو کې زمونږ نوم راځي، اب خپله وجه نه وي زمونږ نوم به خلک ستا د خاطر او ستا د برکت اخلي. اوس هم عزتمندو ممتاز قادري چا نه پیژنده، نن یې چې مونږ او تاسو پیژنو د حضور د برکت یې پیژنو، د حضور د خاطر یې پیژنو. نو زه په دې باندې اکثر چې مونږ کله د ملک د حالات ګورو او ورځ باندې د ده د قبر د سلام خبره وه چې مونږ ځو د دې عاشق خاورو ته سلام پیش کوو، د ده قبر ته سلام پیش کوو، د ده قربانۍ ته سلام پیش کوو. نو څه چلو شو 3 ورځې محاصره وه په لاهور کې. څه به کوئ د دې غازي مزار له هم تاسو نه دی سره د دې دا ملک جوړ شوی خو د حضور په نوم باندې دی. دا ټماټر او دا چې کم دی دا هر یو چیز دا سبزیانې او دا لارې دا کوڅې دا نلې دا بجلې دا هر څه مونږ ته د دې نه ښه ملاوېدل هلته.
څه ضرورت او خلکو ته د ځان له وطن نظریه او شاته چې هغه نظریه و د لا اله الا الله محمد رسول الله. نو چې کوم ملک د حضور د نوم صدقه ده په هغې وطن کې میچ د پاره چې کوم دی ټول لاهور سیلو، هر طرف ریسټورنټ بند وي، حتی چې جماعتونه بند جماعت کې اذان بند شوی دی، ولې میچ کیږي، فساق او فجار به راجمع کیږي، مگر د حضور د عاشق سلام رسول نشي تللی، هغه به ضرور ګیریږي، هغه نه بغیر چاپیره کنټینر ته وي، ولې د حضور د عاشق سلام لبه نه ځي. دویم ځکه تاسو مقصد هیر کو، قسم په ذات د خدای پاکستان به ترقی اله کوي چې په دې کې د حضور د دین چې کوم دی خدمت وشي او د دین اسلام بیا تخله واپس راشي. نن سبا سے چلو شو مسلمانانو کې بغیرتی راوستا، امن سره سے چلو کا د امن د درس سره په مسلمانانو په دغه ذهنونو کې یو د دې په افکارو کې بغیرتی ورواچوله، سره د دې چې اسلام د امن درس ورکوي خو د بغیرتی درس چره نه ورکوي. د بین المذاهب هماهنګي په صورت کې درته څه چلو کا چې اسلام راغی بیا صورت صفات شو، اسلام چراغه د نور مذهبونو حیثیت صفات شو، قران چراغه د نور کتابونو حیثیت صفات شو، دین اسلام چراغه د نورو مسلکونو د نورو مذهبونو حیثیت صفات شو. چې حضور راغه نو بیا د بګوان او د دیوالی او د هولی چې کوم دی د کم طرفه خبره راغله، زکاوی په دې نوم باندې مونږ او تاسو کې سوکل چې مسلمانانو کې بغیرتی او د سکالران پیدا کړ په ټي وي باندې بناستي. نه اسلام د امن درس ورکوي او دا چې کوم دی دا د تشدد طرف ته روان دي. مونږ وایو د امن درس ورکوي چې د فتح مکه په ورځ باندې یوې سپی بچی راوړي، حضور صحابي ودرو چې د دې ځای نه دا صحابه څه کوه، دا ته خوا دې خوا کوه، د دې سپو بچو ته نقصان نه رسېږي. مگر ابن خطل د کعبې خلافونه نیولې هغه ځای کې مغه ته بخښنه نه نصیب کېږي. وجه دا ده چې ابن خطل ګستاخ د مدینې منورې د جانان مبارک و. دغه وخت کې چا نرمه خبره کړې ده، دغه وخت کې چې کوم دی چا بیا د امن خبره کړې ده، هغه وخت کې خو خبره وه نو خبره د چا وراشئ تپوس وکئ د خالد ابن ولید نه چې کله د خپل وخت سپر پاور ته چې ځان ته به سپر پاور او طاقت وي، د هغه وخت چې کوم دی بادشاه ته خط لیکي، رومیانو ته خط لیکي، رستم ته خط لیکي، فارس ته خط لیکي، نو خط څنګه دی د انسان ایمان په تازه شي. خط دا دی چې من خالد ابن الولید الى رستم و مهران و ملائ الفارس والسلام على من اتبع الهدى اما بعد فإنا ندعوكم الى الاسلام فإن ابيتم فآتوا الجزية عن يد وانتم صاغرون وإن ابيتم فإنما انا قوم يحبون الموت كما يحب العاجم الخمر. سورتوي ایمان راوړی اسلام کې داخل شي او که داخل نشوي جزیه او ټیکس ورکړي په داسې حالت کې چې ذلیل او رسوا وي او کنه ټیکس مور نه کو نو یاد وساتئ د محمد عربي غلامان هغه دي، هغه غلامان دي چې څنګه مینه تاسو د شرابو سره کوئ او تاسو د شرابو د نشې دپاره بېتابه یې، د حضور غلامان د هغې نه زیاته مینه د خپل سر د کټ کولو سره کوي. د حضور غلامان دا غینه زیاته مینه د سر د کټ کولو سره کوي. دا د اسلام پیغام په دې انداز باندې و. نن څه چلو کا هغه تصور یې ختم کو. چا څه چلو کا په هندوستان کې صوفیا کانفرنس دی، نو هغې له څوک راغلل، هغې له هغه خلک راغلل چې د حضور علیه السلام د دین تصور یې عجیب انداز باندې پیش کړ. څنګه پیش کړ چې د حضور په دین کې څه نشته، د حضور علیه السلام مبارک په دین کې خود جهاد او تصور نشته. گویا کې داسې انداز باندې پیش کړ حالان کې تصور داسې دی. عبدالله ابن مبارک مشهور شخصیت دی، مجاهد هم دی، همدارنګه په تابعینو کې ډېر لوی مقام الله ورکړی دی. هغه شخصیت دی چې مجاهد هم دی، فقیه هم دی، عابد هم دی، زاهد هم دی، الله ډېر مقام ورکړی دی. دا مبارک چې کوم دی څه دی، دا مبارک ناست دی او د یو مسلمانانو د لښکر څه ورکوي، د هغې پهرداري کوي او توره نیزه په لاس کې دي، غشې په لاس کې دي. چا ورته وی فضیل بن عیاض ډېر لوی څه دی، ډېر لوی عابد او زاهد دی. د ورځې چې کوم دی څه وي، د ورځې ټوله ورځ طوافونه هم کوي، روژه هم وي او د شپې په مطاف کې وي او ټوله ورځ عبادتونه کوي او حجر اسود ښکلوي، صفا مروه کې دي، منډې ترړې دي، همدارنګې عمره ده او همدارنګې چې کوم دی د حضور ښایسته وطن مکه معظمه ده او د ده چې کوم دی سر دی په عبادتونو باندې او نظر یې په کعبې مبارکې باندې لګي. د مبارک قلم را واغسته نو شروع شو اشعار یې ورته ولیکل چې هغه اشعار
بار مونږ تاسو وورو انسان ایمان تازه شي ورته سفر ما یا عبد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك في العباده تلعب اے عبادت کوونکی په حرمینو کې راشه زمونږ عبادت وګوره راشه زمونږ عبادت وګوره انسان ته ترجمه ګران شي چې د دې ترجمه څنګه حکم د طلب او مانس څنګه حکم چې مطاف کې لګیو عبادت وکاو تا ته خپل عبادت لوب اخکار شي که زمونږ عبادت دی وکته ولې بدل ته لوب اخکار شي ته چې کله شوق کې راشه ته چې کله ذوق کې راشه او تا باندې کله ير غالب شي نو استاد سترګو نه اوخ چې کم دې سره رواني وي اوخ کې رواني وي او هغه اوخ کې تا پر رخسار باندې رواني وي هغه اوخ کې تا پر رخسار باندې رواني وي مگر چې کله زمونږ ذوق راشي مونږ شوق راشي مونږ میدان جهاد کې را مخامخ شي فنحورنا بدمائنا تتهتب بیا زمونږ حالت جداوي بیا زمونږ په مړې باندې زمونږ د سر وینې را روانې وي زمونږ د سینو پټي سیراب کوي تب امرې زب امرم خو چې کله ته چې کم دې څه شي مرشه نو که ته ډېر لوی عبادت گزارې خو تا به په تخته باندې واچوي او ستا د وجود کپړې به د ستا نه لرې کي او تا به په تخته باندې بربند کي مګر چې کله زما شمه نو زما نه به زما کپړې نه وباسي بلکې ما به د خپلو کپړو د وینو سره خبر کې کېږي نو زما چې د الله سره ملاقات کېږي نو په دغه حالت کې به کېږي اور ته فرمایي ته څه چلو کې ته چې کوم دې کله راوځي مطاف د پاره ته ود لګي مشک لګي انبر لګي او بیا د هغه په مهک کې لګیای توافونه کې او هغه مشک او انبر خوشبويان دستانه رواني وي مونږ چې کله راوځو نو زمونږ مشک او انبر کم دي وې داغه انداز ناشنا دی زمونږ د پاره مشک او انبر دادي چې کله مونږ د اس د پاسه سوار شو او دا اس د حضور د دین د خدمت لپاره د خپل کریم آقا د عزت او ناموس د حفاظت لپاره کله په دشمن باندې ور روان شي او د انداز داوي چې دې په خپل نوک باندې کله دې زمکه په تیزه سره وهي او د دې نکم ګرد او غبار راوچتيږي دا دې نکم خاور راوچتيږي او هغه ګرد او غبار زمون پس پیګمو کې لګيږي نو وورا زما جانان چې استقل قائلین دي هغه مبارک فرمایلی دي چې چرې الله پک خاور او ګرد او غبار چې د چا پس پیګمو کې اولګي چرې الله جل جلاله دا خاور او د جهنم اور برابر نکی چرته لاړ دا تصور عزت مندو هر انسان چې کم دې سکای هر انسان چې وګوري په دنیا کې عزت ورته ملاو دی او زه اکثر دا خبره کوم اوس نوې چې کم دې دا کمپاین دور شروع شو الیکشن په سر باندې راغی او خلکو کمپاین شروع شو نو کمپاین چې شروع شو ډېر خلکو د ناموس رسالت نوم واغست څومره د زلت دا یو دردېدلې زمونږ د پاره د دینه بل علمیه کم شته چې څوک تر 15 کاله پورې په دې مسله باندې د قصې غوګونه را کړیو چا اورېدلې نه ده چا نه ده اورېدلې چې کمپاین را نږدې شو نو بل څه خو پاتې نه دي چې د خلکو لراشي ولې خلکو ته خو پته ده چې د دې په حکومت کې د دې په وخت کې زمون خلک چې کوم دي سیاسي پارټۍ وي مذهبي پارټۍ وي ټول په ایوانونو کې ناستو او د حضور عاشق د پانسه طرف ته روانو دا د پاکستان په دې تندي باندې هغه تور داغ لګېدلې دي چې دا داغ به چری لګ نشي والله العظیم دا خواري دا به مونږ آینده نسلونه به په مونږ باندې لعنت وي مونږ هغه لعنت چې کوم دې ځان سره کړی دی چې آینده نسلونه به په مونږ باندې لعنت وي چې د یو پارټۍ د مشر هغه ورځ بیا د بیو شو دا هغه چې کوم دی یو ګستاخانه لفظ استعمال شو نو د سواد بیا را پاسې دو پړق د پاره ورل را پاسې دو منډې ورپسې وهلې ټول میډیا او تروا ټول پارټي چې کوم دی او تروا او سوشل بایکاټ به وکړي او د خلاف به مونږ د حتی کې عزت مقدمه دایر کو او دا بکو او دا بکو زما د پاټو سره چې کوم دې تعلق نشتا زه درته د یو بنیاد باندې نه ویم زه درته په دې باندې ویم چې هم دقه چې کوم دې وطن کې د حضور بې ادبي شوې ده چېرته چاپړه قوښکلې دی د چا نه څوک را پاسېدلي دي چا پسې په مونږ خو هغه وخت هم راغې چې میاشت وړاندې د مردان په علاقه کې ګلي باغ په تحصیل کې یو بدبخت ظالم تازه چې لوله ګوله راغې او چې څنګه کېناستو او مې کې لاس کې واغسته لومبنی اعلان یې سو لومبنی اعلان مسلمانان ورته لاندې ناستې دي ځان ته مسلمانان وایي کلمه ګو دي لومبنی اعلان یې دا وایي زه نبي یم د الله جل جلاله ماله جبرائیل راځي ما باندې وحي راوړي
په داسې وطن کې د حضور علیه الصلاۃ والسلام او بیا ظلم بالای ظلم ته تاسو وګورئ چې خلکو ویو چې نه دا خبرې خو دا خو په سپیکر باندې وکړي نو خلکو واورېدې دا دومره خبره خو نه وه دا خو د څو ځله زموږ په وړاندې مخکې ویلي دي مې افسوس دا دی چې تا نه ایماني غیرت دومره لاړه تا چې کم دی څه چل وکړو تا د حضور علیه الصلاۃ والسلام د غیرت او د ناموس سبق در نه دومره لاړو چې تا ته 3-4 ځله مخکې واورېدل چې دا آخري نبي مو ستا غیرت ته کم دی اواز ونه کړه دغه وخت کې ستا غیرت راوچت نه شو په دغه وخت کې څه خیال د عزتمندو چې چا د مستدا چې چا د اهل سنت و جماعت د علماو صحبت کړي چا د داسې غیور خلکو صحبت کړي او د حضور د عشق او د وفات درس اغسته دي سمو خیال نه زمون په وړاندې به څوک د حضور علیه السلام د نالین شریف بیا د ویو کی او کوي که سہالت وی سہالت وی اول در تزخپل ایمانی غیرت ویم او بیا د هر انسان د زړه आवाज د سنی چې والله کرانه ژوند دی لاړ شي دا تاونه تحصیل رستو خبرې دي ډېر خبرې دا سوي چې غیرت سره تعلق ساتي هغه کې خلک چې کم دی رستو دي دا بکوم او دا بکوم سنا س غیرت تقاضام وي حضرت سیدنا عمر فاروق سکای سو قدم نه اخلي چې حضور نه تاسو کم چې تاسو فیصله منافق نه منل سو سره کوم قتل کم کنا کور تلاړ توره راواغسته وی راځم او واپس راوته سره ته قلم کو د حضور فیصله چې څوک نه مني د عمر بیا دا فیصله ده تاسو نه کوي چې حضور لراشي ولې دا خبره داسې دي چې دا د غیرت سره تعلق ساتي ایمانی غیرت سره او چې کله انسان د ایمانی غیرت نه عاری شو نو بیا نه تبلیغ فائدہ کوي نه دین فائدہ کوي نه کلمه فائدہ کوي نه چې کم دی د دې دین د پاره اخوا دې خاطر راتلل فائدہ کوي فائدہ والا کوي چې کله انسان کې غیرت د دوه جهانو په سردار مبارک باندې راشي ناغسه کاغم دا رنګ ژوندې اغله پناه ورکوله چې په کوم وطن کې د حضور په ختم نبوت حمله کیږي نو مسلمانانو وطني او بیا حق مرتد تسکیږي بیا هغه ته ریلیف ملاويږي ریلیف ورته ملاويږي هغه ته سہولت ملاويږي نو مال جواب راکې په داسې وطن کې امن راتلی شي سکون راتلی شي اطمینان راتلی شي سوال نه پیدا کیږي امن خو بالا راضي چې د حضور عزت او ناموس محفوظ شي امن به علی راضی چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام کلمه گو چې چا په حضور باندې غیرت وکړو هغه ته ریلیف ملو شي قادیانی چې کوم دې سده د دې حضور د دین غدار دی هغه ته نه افسوس خبر ادا ده قادیانی ته ډیر ریلیف ملاويږي د حضور غلام ته نه ملاويږي د حضور غلام څه شو مونږ او تاسو ورته قتل او غلاړه د 500 کمرې ته او بل طرف تاسو عملونه بدبخت تر اوسه پورې سره د فیصله ژوندې پرتل دی چې په داسې حالت باندې وي نو یاد وساته عزتمند مونږ سکون نشي لیدل مونږ امن نشو لیدل اس کلم نه سوال نه پیدا کیږي امن به الله راضي چې د حضور ګستاخان سره د حضور رحمت للعالمین دی مگر ګستاخ به نه پرې خو دې ژوند دی وجدادا چې د ګستاخ وجود ناسور دی در د خلکو د پاره د انسانيت د پاره چې په مخ د ځمکه ګستاخ ژوند دی وي اغه ځمکه باندې الله عذابونه راولي هغه خلق داغه د وجې په تکلیف کې وي د دې وجې نه ضرورت د دی وي چې ظرف فناشی حضور مبارک کو کو چې دا لړکای ګستاخ دې فنای کوي سره د دې چې د کعبه غلافونه نیولې دي مگر بیا مې عزتمندو نن سبا سچلو شي نن د امن د در سره مونږ او تاسو سکلو به غیرت او که څوک د غیرت خبره کوي وي دا فتنه جوړي دا فساد جوړي راځي چې نن د غازی د ورس په موقع باندې او دا هغه وخت هغه میاشت ده مارچ هغه میاشت ده او نن نه 2 ورځې پس 19 مارچ باندې صرف چې کم دی د حضور د غازیانو خو یو تاریخ دی یو ډېر عظیم هستی تیر شوی د غازی عبدالقیوم شهید رحمت الله تعالی علیه دا هغه شخصیت دی چې د 19 مارچ باندې د حضور علیه السلام یو ګستاخ چې ګستاخانه خبرې کړې وی لیکلې کړیو هغه مردار کړو او بیا په خپل باندې ځان چې کم دی ور کړو گرفتاری ور کړو او بیا د هغه 500 لتلو او هغه 500 شو نو هغه 19 مارچ نو د هغه غازیانو او بیا د غازی ملت شهید اعظم ملک ممتاز حسین قادری رحمت الله تعالی علیه خوشان نراله والله په دې زمانہ کې داسې شخصیات پیدا کېدل دا د حضور د عشق طاقت او ان مرګ لچا په خندا باندې غاړه نه دا ور کړي زه درته یو ناشنا خبره وکم چې ماته رور په مدینه منوره کې کړي و د غازی رور په مدینه منوره کې کړي و چې د غازی اخیرنه سلګي دغه سوتلی
وی غازی په اخره کې جلاد وای چې برابر قتل او داسې وو چې په دغه وخت کې چې کوم دی دا مبارک داسې یو عجیبه کیفیت او او ډیر زیات چې کوم دی په استراب کې او هغه ته وی چې لږ صبر وکړه یو وعده شوی و هغه وعده لا نه د وفا شوی لږ صبر وکړه چې زه یو ناره ووم د لبیک یا رسول الله نو بیا به ته دا هندل راکاږي او یو په ناشنا استراب کې او ناشنا کیفیت کې وی چې ناس صاحب په مخ باندې خندا راغله او د خندا سره چې کوم دی وی خپل دا انداز داسې جوړ کړ لکه چې چاله په غاړه باندې ورغلی او سینې ملو کړی او په دغه وخت کې چغه واله چې لبیک یا رسول الله اول تک جلاد چې کوم دی سره کاغو جلاد اندر راکاغو نو ادا داسې وختو چې کلم د پانسه مجرم ته پانسه ملو شي داغه جمع بهر راوځي داغه د مخ کاسه چې کوم دی ګډ وډ شي ولې دا سړی په زور سره راغلی شي او د چې دلته دا کوم رګونه دي دا مات شي یعنی د سټ مات شي بیا سټ ټینګیږي نه بیا سټ چې کوم دی پټه تا وای هغه سټ اله ټینګیږي خو چې کله د غازی ته پانسي ملاو شو نو ډاکټرانو دا تصدیق وکړو چې د غازی روح ورسې باندې نه دی وتلی بلکې روح وروايي چې د غازی روح د مدینه منورې د جانان د دیدن په نظرانه کې وتلی دی جب باندے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک شوق کرا کوئی اپنا پورا لبیک لبیک گویا کہ دا غازی اخیرنے کلمہ داوا دا لبیک مانا دادا دو پیر انسان دا دی خبر اقرارو کی دو پیر یا رسول اللہ حاضرم یا رسول اللہ حاضرم یا رسول اللہ پیمانا نیم نہ پزوانا باندے نہ دا پینزو کالو معشوم پا بچی پر خودو باندے نہ دا خپل زوان خزی پر خودو باندے او نہ دا خپل بوڑا پلار پر خودو باندے او نہ دا خپل خاندان پر خودو باندے نہ دا نوکرے پر خودو باندے یا رسول اللہ حاضرم زو سمویم حاضرم او تختیدار باندے ویم حاضرم یا رسول اللہ استاد عزت و ناموس دا پارا امام اہل سنت دا فکر امین غق پورتکو کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جان تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کہ کروڑ جہاں نہیں یا رسول اللہ استاد ذات لوئے دے من بستاد نمنم صرف زان نا صرف جہان نا یو جہان نا کاش چپا کرونو جہانو نوے دا تول استاد قدم دا خورنم لگے و لقر شیوے زکا عزت مندو کمون ننم غوارو چپمونگ بانے دے خپل کریم آقا مبارک خصوصی نظر شی امونگ پا صحیح مانو کہ دے حضور غلامان شو نمونگ با دے حضور علیہ السلام دے عزت و ناموس تپار راوزو او پر نرہ با دے میدان کے قدم اگدو صرف دانا چی دا وقت کم دے دا ناری راشی نارا با وحو چی دا قربانے وقت راشی بیا برستو پاتی کیگو دا خپل مال قربانی باورکو دا جان قربانی باورکو پا ذات دا خدای قسم کہ یو نظر دا کرم دا جانان رابان دے ہو لگے دا یو نظر دا رحمت دا حضور را باندے او لگے دا او دا حضور دا رحمت نظر چی ملاوی گی دا حضور علیہ السلام دا دین دا قربانے پا وجہ باندے ملاوی چی چا دا دی دین دا پارا قربانی ورکلا یو کافر مردار راغے دا خود پا مقا او وی چی دلونی علی محمد فواللہ لأقتلنہو او لأموتن دونا وی حضور چرتا دے ماتا او خائے یا بات مخ کی چکم دے سشما و یا بات دی مبارک شہید کم او یا بات مخ کی مردار شم او خائرات چرتا دے حضرت ابو دجانا راوے او مخامخ خود رے دا قسم پا ذات دا خدے دا حضور دا صحابہ واقعات انسان راواخلی حیران پاتشی کافر را روان دے دانوی چالا شاب راشے فلانو صحابہ تاسم راشے زی آواز نشم ور مخامخ کے دے او دادی دم رپتے زی پاس باندے را روان دے راغی ورطا و مخامخ ورطا ودرے دا ورطا وی بدبختا حضور
لبرست راځي د حضور د غلام مقابله اول وکا د حضور غلام ترا مخامخ شه هلم الى من یقي نفس محمد بنفسه راشا اول چې چا خپل ځان د حضور په وړاندې ډال جوړ کړی دی غشي به اول په دې جان راځي توله به اول دا سر قلم الله حضور لځي مخامخ راغی او ورته ودرېدو او چې کله دې نږدې راغی داس نه لاندې راوویشته نیزه یې والا په سینه کې ورخښه کړه د دواړو جهانو سردار دا ناشنا منظر ګوري دا ښکلی منظر ګوري حضور مبارک ډایرکټ لاسونه پورته کړل چې زما اشد څنګه قرباني ورکړه څنګه په نرتوب باندې زما د دشمن خلاف راغی او بیا جهنم رسید کو حضور لاسونه پورته کړل او وی فرمایل اللهم احیانی من خرشا کما انا عنه راضی یا الله دا ابو تجانا ناراضی شه خوشاله شه ولې ته خوشاله شه څنګه چې ته ستا محبوب خوشاله او رضا دې تم ته خوشاله شه دا داسې عمل دی چې انسان په دې میدان باندې قرباني ورکي د هغه نه حضور مبارک راضي کېږي او خوشحالېږي او چې چا د حضور علیه السلام د عزت او ناموس په وړاندې سختۍ برداشت کړې تکلیفونه یې برداشت کړل یا هغه موقع وه چې حضرت حارثه رضی الله تعالی عنه لا جنګ نه دی شروع جنګ نه دی شروع راځي د بدر په وخت کې اوبو ته ورښکته کېږي لا غشي نه دی شوار شوی د یو طرف بل طرف ته لا د جنګ آغاز نه دی شوی دا مبارک اوبس کی د بدر د کوی نه او چې کله اوبس کی نو په دغه وخت یو غش راغی د نامعلوم طرف نه او راغی د مبارک په دغه سټ مبارک کې دی ځکه پیوست شو او دا مبارک شهید شو مور راغله د مور وسره ډیره زیاته مینه وه ډیره زیاته مینه وه مور راغله حضور ته مخامخ کېناسته وی قربان تاسو ته خو پته ده چې زما بچی ما باندې څومره ګرانو اوس راته دا ووایي زما بچی چېرته دی که جنت ته رسېدلي خو چې زه لاړه شم خوشحاله شم او که جنت کې نه وي نو یا رسول الله بیا به حالت وګورې چې زه ځان باندې څه حالت جوړوم صحابیه د عقیده یې دا ده چې الله کریم جل جلاله جانان له دا علم ورکړی دی هم ولا د جنتیانو هم د جهنمیانو هم ولا دا علم ورکړی دی چې څوک د ایمان په کومه مرتبه کې دی او هم ولا دا علم ورکړی دی چې زما اشرف چې کوم دی چرته دی په کوم ځای کې دی د کوم ځای نه ما باندې سلام ووایي د هغه سلام د جواب طاقت الله جل جلاله ورکړی او څوک چې کوم دی جنت ته به کله ځي حضور علیه الصلاة والسلام بشارت او زیر د اوس نه ورکړی دی څوک به په کوم هیئت او شکل باندې ځي څنګه انداز کې به ځي حضور علیه الصلاة والسلام مبارک د کوم وخت نه د هغه چې کوم دی څه کړی دی هغه خبر ورکړی دی قربان یا رسول الله خبر راکړه بچی مې چرته دی که جهنم کې وي خو چې دومره ویر وکړم او دومره ځان ووهم او دومره ژړا وکړم چې یا رسول الله تماشا به وکړې چې زه په ځان باندې څه حالت جوړوم او که جنت کې وي چې زه له صبر ورکړم جانان مبارک ورته مسکی شو ورته فرمایي چې بیبي صرف جنت نه جنتونه خو ډېر جنتونه دي جنتونو کې چې کوم اعلی جنت دی ستا بچی د ټولو نه اعلی جنت کې الله ځای ورکړی دی علماء کرام فرمائی چې دا مبارک چرته د یو ځای نه غش راغی لا میدان جنگ چې کوم دی نه دی ګرم شوی او دی مبارک دغه ځای کې چې کوم دی شهید شو نو لږ د هغه چا د مقام تپوس وکړه چې څوک ارادتن راغلی دي د حضور په وړاندې ولاړ دي خپلې سینې پیش کړي دي لږ د هغې اشق اگر چې د صحابي مقام او مرتبه ته څوک نه رسیږي مگر په دغه خلکو کې چې چا د حضور علیه الصلاة والسلام د عزت او ناموس دپاره ارادتن په خپل اختیار کې د پانسیب پړی راواغېسته د پانسیب پړی په خپله مرۍ کې واچو او بیا چې کوم دی د حضور په ناموس باندې ځان قربان کړ ورته پته وه سکند کې دننه اوس چې کوم دی څه راښکلي کېږي انډل راښکلي کېږي او زما مرۍ ته د پانسیب پړی اچولی شوی دی نو چې چا په خپل اختیار کې خپلې مرۍ ته پخپل باندې د پانسیب پړی واچو او د لبیک یا رسول الله نعرې وواله الله به هغه له کوم مقام او کومه مرتبه ورکړي ځکه عزتمندو راځئ چې نن دا عزم وکړو او په خپل ژوند کې د خپل کریم آقا صلی الله علیه وسلم د هغې مبارک د دین د خدمت دپاره او بیا د حضور علیه السلام د عزت او ناموس د حفاظت دپاره په نره باندې د میدان ته راوځو زمونږ اسلافو سیدنا ابوبکر صدیق هغه شخصیت دی چې د حضور د وصال نه پس څومره سختی او تکلیف چې په دې باندې راغلی دی هغه په بل صحابي باندې نه دی راغلی حتی چې د دې مبارک مرګ چې دی هغه هم القمد علی رسول الله د حضور جدایي وه
د حضور د جدایۍ د وجې نه، مگر باوجود د هغې چې څنګه حضور دنیا نه رحلت وکړو، هر طرف نه فتنې راوچتې شوې. عایشه بیبي فرمایي په دومره تیزۍ باندې رالی لکه د غره نه سیلاب څنګه په لاندې په تیزۍ باندې راځي. هلته قبایلو کې څه جوړ شو؟ بغاوت جوړ شو. مانعینو د زکات چې کوم دی څه وکړل؟ هغې چې کوم دی د زکات نه مانعین د زکات راوچت شو، زکات نه انکار وشو. بل طرف ته مسیلمه کذاب راووته، په ختم نبوت باندې حمله شروع کړه. بل طرف ته هغه لښکر چې حضور د شام طرف ته لېږه د حضرت اسامه رضی الله تعالی عنه په امارت کې هغه 3 کیلومتره لرې په انتظار باندې ناست دی چې حضور علیه السلام مبارک دنیا نه رحلت وکړو. هغه مبارک راغی چې اوس به څنګه چلی. اوس حالت جدا شو، حالت داسې جوړ شو چې د حضرت عمر فاروق غوندې شخصیتم چې د چا د بهادرۍ قصې مشهورې دي، د عمر فاروق غوندې شخصیت ابوبکر صدیق ته فرمایي چې په خلکو رحم وکړه، لږ پرې رحم وکړه، د ټول محاذونه په یو ځای باندې مه کولاوهه. زه درته د دې مسلې حساسیت بیانوم. څه ورته وایي؟ ټول محاذونه په یو ځای باندې مه کولاوهه. هر چا خلاف جنګ له ووتې هلته لښکر ته مو وایي چې لاړ شئ. دلته چې کوم دی څه کوئ؟ دلته مانعینو د زکات خلاف هم چې کوم دی جنګ تیارې کوي، هلته د مسیلمه کذاب خلاف هم راوځي. نو دا ټول خلک بغاوت راته دلته جوړ دی. هسې نه دا خلک لاړ شي شام ته، اول ته څه چلو شي؟ خلک په مدینه منورې مرکز زمونږ نه قبضه کړي. نو لږ چې کوم دی حالاتو ته وګوره، لږه نرمي وکړه. ابوبکر صدیق ورته غصه شو او داسې ورته غصه شو، ورته فرمایي اجبار فی الجاهلیه خوار فی الاسلام. په جاهلیت کې د ډېر د نرتوب کیسې مشهورې وې، اوس چې کوم دی په اسلام کې ماله داسې مشورې راکړې زه چې کوم دی د مانعینو د زکات خلاف به هم راوځم. سره د دې دا هغه خلک وو چې دوی چې حضور مبارک باندې ایمان راوړی، دا هغه خلک وو کلمه یې ویلې وه، دا هغه خلک وو د صحبت لمحې ورته ملو شوې، دا هغه خلک وو چې د صحبت اعلی مقام ورته ملو. مګر چې کله د ضرورت دینیو نه انکار وکړ نو څه چلو شو؟ یو ضرورت دیني نه انکار وکړ. ابوبکر صدیق د هغې خلاف فیصله کوي. د نن زمانې خلکو دپاره څه دی؟ یو دعوت فکر دی. دې ته مه ګوره فلاني دومره کتابونه ولیکل، فلاني دومره خدمت کړی دی، فلاني دومره دا کړی دی، دومره دا کړی دي. څنګه چې زما امام اصول ذکر کړي دي چې د حضور علیه السلام په شان کې ته معمولی شان د بې ادبي او ګستاخۍ اظهار وشو، ځان د هغه نه جدا کا، هغه د ځان نه جدا کا او تاسې نه خپل صف نه بهر کا، لکه ویښته چې څنګه د وړو نه بهر کوې هغسې ته نه بهر کا چې د ده نه بیا ځان وساته. هر څه یې کړی مګر چې کله انکار وکړ ابوبکر صدیق ورته فرمایي چې د حضور په وخت کې به دوی اوښ ورکو، د اوښ ساز و سامان به یې ورکو او رسۍ به یې ورکوله، او که نن ماله اوښ هم راکوي، ساز و سامان هم راکوي، صرف یوه رسۍ نه راکوي او هغه منع کوي کومه چې پرې اوښ تړئ، نو والله العظیم زه به د هغې دپاره د دې سره جهاد کوم او د دې چې کوم دې سټونه به قلمومه. په دغه فیصله باندې چې هر طرف ته مسیلمه کذاب خلاف جنگ هم شروع شو. عمر فاروق به فرمایل چې قسم په ذات د خدای چې د حضرت ابوبکر صدیق چې کومه ایمانی فیصله وه، وایي دا داسې فیصله وه چې د ټول امت ایمان یو طرف ته شي، د ټول امت ایمان یو طرف ته شي او د حضرت ابوبکر صدیق ایمان بل طرف ته شي. نو خامخا د ابوبکر صدیق ایمان به دروي په دې ډول باندې چې کومه فیصله یې د دغې مرتدینو خلاف کړې ده. نن عزتمندو څه چلو شو؟ نن هر طرف ته په اسلام باندې حملې شروع دي، هر طرف ته بېدیني خورېږي. په سوشل میډیا باندې چې د وزیر اعظم خلاف خبره وکړي نو اوس سایبر کرایم بل چې کوم دی ګرم دی او ستا خلاف ډایرکټ د هغې خلاف څه کېږي؟ پرچې کېږي او تا غیبوي، تا ته یو طرف ته بیا ستا پته هم نه لګي. مګر هماغه سوشل میډیا باندې د حضور خلاف ګستاخانه پیجونه دي، د هغې د بندش دپاره هېڅ قسمه څه نه و، د هغې دپاره څوک پاڅېدل نه، څوک راوتل نه. جج فیصله وکړه او موږ یې ستایو چې نره فیصله وکړه، اگر چې ډېره رسته وکړه، ډېر آیت درست آیت، خو په یو صورت کې عزتمندو چې دا فیصله چې کلم په دغه وطن کې د ګستاخانه موادو د ختمولو صرف او صرف یوه ذریعه ده او هغه دا ده چې په پیجونو بندول خو هسې هم پکار دا ده چې بند شي. دا خو وروستو خبرې دي چې د ټولو نه اول چې کم کسان ګیر شوي دي هغوی دا جوړ کړي دي، هغوی سره عام پانسي کړي شي، هغوی سره عام څه شي؟ سزا ورله ورکړي شي. د حضور ګستاخ ځوړند شي، هله به بیا چې کوم دی امن راځي، هله به بیا بل انسان سوچ کوي. نن د سوچ خبره دا ده چې د چا د یورپ هوا ته زړه وشي هغه د حضور بېادبي وکړي.
حضور ګستاخیو کی چې چا د یورپ هوا ته ځلو شي زمونږ د پاره بلا هارون رشید د چانه تاسو کې امام مالک نه ورته وی څنګه کده حضور علیه الصلاۃ والسلام بیا د بیو ګستاخیو شي په یو امت کې امت بس کوي دا مبارک ورته فرمای ما بقاء الامه بعد شتم نبی امت دې مرشي ټول دې مرشي بیا وته د ژوندۍ پاتې کېدو حکم شته چې د حضور ګستاخی کیږي دوی به ژوندۍ وي اډو د ژوندۍ پاتې کېدو حق د ځان نه ختم کو څنګه به ژوندۍ وي چې په کوم وطن کې د دې د نبی ګستاخی کیږي او دوی به وي چې نه اسم نشتا په ذات د خدای قسم د حالت چې په مونږ باندې راغلي دي داغي وجه صرف او صرف دا ده چې هر څه د حضور په نوم باندې راته ملو شي ز اول وې مذهب د جګړه انسان به په ما باندې سلام چولې د جګړه سړی به ماته تعظیم او ماته به د ادب په نظر باندې کتلې د جګړه سړی به ما سکول چې دا څوک دی زه چې کم دی مولانا صاحب څخه کوم پیژنم سره ده چې زما چې کم دی سده رشتہ داری خو نشته زه قدرت شاه باچا سے پیژنم سره ده زما رشتہ داری نشته زه تاسو د جګړه د عاشقان پیژنم تاسو ما پیژنئ وجه صدا عزتمندو زه دل تراشم د چر سدینا مولانا صاحب د قسم کلینا نو څوک د یو ځای نه څوک د بل ځای نه او تاسو چې کم دی په دې ځکه مخکې رسو کېږي څوک لاسونه خپلوي څوک چې کم دی مونږ ته سلام کوي څوک زمونږ د پاره چې کم دی د ادب او احترام الفاظ ادا کوي وجه صدا په مونږ بچا سکړې وي چا برابر سلام هم نه وچولې چا برابر ذاتی نو کریم نه وکړي خو کنن سلام وکړي نن لاس کولای نو خپل سوجه خو نشتا وجه سره دا چې مونږ حضور نو مخلو مونږ د جانان مبارک نو مخلو د خپل کریم آقا د قدم د خاور برکت دی چې مونږ ته عزت ملو شوی دی نو چې د چا د برکت عزت ملو شو او د هغه عزت خبره راشي او ما ته خپل عزت ګران شي ما ته خپل پټکي ګران شي ما ته خپل ژوندون ګران شي ما ته خپل عہده ګران شي ما ته خپل مدرسه ګران شي ما ته خپل خلقا ګران شي زه بیا د حضور د غلامۍ دعوه نشم کولی دا دعوه به اله کوم چې دا هر څه د حضور په نوم باندې لګي او لخړه کما مونږ سره چل سو شو د اسلام په نوم باندې خلک کرسو ته ورسېده ناکم خلک چې دا لوی عہدې دي چا سره د کشمیر کمیټې چیرمن شپ دی څوک سېنیټران دي څوک سدي سمو خیال دی چا به په ګټه سره ولې چا به په میخ سره ولې نه چا به ورته سلام کړي نه خو چې دې کرسي ته ورسول د سوجه باندې د اسلام په نوم باندې د حضور علیه السلام د دین په نوم باندې نو چې کله دغه ځای ته ورسېد بیا د حضور د عزت خبره راشي او ته د خپل کرسۍ نه خپې راغونډې کړي او خپله کرسۍ مضبوطه ونیسي چې کرسۍ را نه لاړه نه شي داسې انسان د حضور د غلامۍ دعوه کولی شي جواب راکې کولی شي ولې عزتمندو کرسۍ ګرانه شوه صحابه خو خپل بچیم قربان کړي عہدې خو لویه خبره ده وړه خبره ده بچیم قربان کړي مالونه هم قربان کړي خپل پلار نه چې کوم دی سر قلم کړي او هغه صحابي چې خپل پلار ته ولاړو وخت چې تاسو ته مولانا صاحب دا وکړه چې بدترین شخصیت په مخ د ځمکه باندې چې حضور ته ډېر تکلیف رسولی دی د هغه کوم مخلص صحابي بچی چې عبدالله ابن ابی ابن سلول او کله خپل پلار ته بهر ودرېده او پلار را داخل شو کم وخت کې چې دا خبره کړې وه بچی خبر شو چې ستا پلار حضور ته د ذلیل نسبت کړی دی العیاذ بالله او ځان ته د عزت والا ویلی دي نو دا بچی بار راغی او توره په لاس ورته ودرېده او چې کله پلار داخلېده توره یې ورپسې راوښکله او په مرۍ ورله کېښوده وایي تا داسې ویلي دي وایي شابه په دې ځای باندې اعلان وکړه چې محمد اعز الناس وانا اذل الناس اعلان وکړه چې د دوانو جهانو سردار په کائناتو کې د ټولو نه زیات عزت والا دی او زه چې ما په دې ټولو کائناتو کې د ټولو نه زیات ذلیل او خوار ما چې پلار یې کله اعلان وکړه چې آو د دوانو جهانو د سردار نه زیات عزت والا څوک نشته او زما نه زیات ذلیل څوک نشته نو بیا ولې اجازت ورکړه اوس داخل شه مدینې منورې ته چرته لاړه دغه ایمانی غیرت نن سبا خو چې دغه خبرې کوي دا لیونتوب دی دا دیشګردي ده دا فتنه ده دا دیشګردي فتنه فرقواریت دا دی چې د حضور بې ادبي کېږي ورته غلې ناست
ټولو نه لوی فرقواریت دا دی، د ټولو نه لوی دهشتګردي دا ده چې حضور په شان کې خبرې کېږي. راشه د ځان نه د حضور داسې عشق جوړ کا چې نور دلایل هم پرېږده. راشه ځان لیونی عشق کا یا ملا که خبره کې د حضور به کوې، که انداز بیانې د حضور به بیانې، که زنده‌باد کې زما د جانان به بیانې، که ما ته چې کم دی سکے د خوراک انداز بیانې زما د جانان به بیانې، که میدان ته د تلو بیانې زما د جانان به بیانې. زه نور قصې نه اورمه نه پې زما زړه ته تسلي ملاویږي. ما ته خبره وکړه نو زما د جانان راته وکړه. زما جانان بدر کې څنګه ولاړو، احد ته څنګه تلو، حنین کې څنګه ولاړو، تبوک ته څنګه تلو، د دشمن په مخ کې باندې څنګه ولاړو، هغه رجز اشعار یې څنګه لوستلو، توره ورسره څنګه وه، زما د حضور صحابه څنګه وو، زما د حضور صحابه او د حضور په عزت باندې چې حملې شوي دي دفاع یې څنګه کړې وه، په کوم انداز باندې کړې وه. راشه نورې کیسې راته پرېږده. د اصحاب کهف د سپي کیسې راته وکړه چې د اصحاب کهف غیرت یې د الله په دوستانو باندې وکړه، او د هغه سپي کیسې راته وکړه چې غیرت یې وکړه د مدینې منورې په جانان باندې د حضور ګستاخ مرید په ټوکړې کړه. ځکه عزتمندو دا به زمونږ او ستاسو دپاره سوي، زمونږ او ستاسو دپاره یو موقع چې مونږ راشو دې میدان ته. ورنه د حضور د عزت او ناموس چرچې خو بلندې دي. څوک به الله پیدا کړي داسې په یو وخت کې داسې به څوک وي چې د حضور د عزت او د ناموس کار به ترېنه واخلي. خو زما او ستا به خوشقسمتي وي که دا زمونږ نصیب شي، یو لحظه پکې زمونږ نصیب شي، یو لحظه په ذات د خدای قسم زمونږ د بخشش سبب او ذریعه به وګرځي. نو هر انسان به دا کوشش وي چې زه به د خپل کریم آقا د عزت او ناموس د حفاظت دپاره راوځم، زه به د حضور دین واپس تخت ته راوستو دپاره راوځم. زه د خلکو اغیارو چې شاته غورځولی دی او په شام ورته نه ګوري، زه به دا دین واپس تخت ته خېجوم، او د دې دپاره چې هر قسمه قربانۍ وي هغې ته به زه تیار یم. او کم سبق چې مونږ ته غازی ملت، شهید ناموس رسالت ملک ممتاز حسین قادری هغه مبارک را کړی دی، هغې له به په سینه کې ځای ورکوم چې هر څه برداشت دي، د حضور بېادبي او ګستاخي ناقابل برداشت ده، دا د برداشت والا نه ده. نو الله العظیم چې الله به مونږ له څه راکړي، الله کریم به مونږ باندې رحم وکړي. او که داسې نه وي نو څوک خو به راوچت شي، مګر زما او ستا خو به په میدان د شفاعت کې خو به ودرېږو. هلته خو به راځو کوم میدان د شفاعت چې امام اهل سنت مجدد دین و ملت الشاه امام احمد رضا فرمایي حضور ته خو به مخامخ کېږو. قبر کې خو زمونږ بل اسره نشته، اسره خو صرف یوه ده، زمونږ پلار خو به هم زمونږ نه واپس شي، رونه به هم واپس شي، رشته دار به هم را باندې خورې انبار کي، صرف یوه اسره به وي. په زنکدن کې به هم په لور د مدینې ګورمه اموخته شوې په انعام محمدي یم، او چې ملایک قبر کې راشي سوال جواب دپاره ورته به وایم چې غلام محمدي یم. اور بیا د شفاعت اسرم زمون یو ده، کم شفاعت چې امام اہل سنت فرمائی کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ واہ. دا سے خبر کړی د اعلی حضرت چې انسان ایمان په تازه شي. یا رسول الله څنګه شفاعت دے دے دومره بازوقه شفاعت دے دے چې ګناهګار تڑپ تڑپ کر دغه شفاعت پسترګو پلار دی چې کله به حضور میدان د شفاعت ته راځي، کله به حضور شفاعت کوي. خو ستا شفاعت دومره بازوقه دی چې قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. اشاره وي دې ته کړی دا چې کله باز خلق داسې دي چې د شفاعت کبرا نه پس دغه خو به نصیب شي چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام په شفاعت باندې به حساب کتاب شروع شي، نو دا خلق به الله بلا حساب او کتاب جنت ته داخل کی. نو دی براشي ګناهګار ولا او ګناهګار ته به وایي چې ګناهګار تاسو په اوګو د ګناه بوج دی. اوس بدرنګ سات له دوانو جهانو سردار راځي تاسو شفاعت وکړي، او داغي مبارک په شفاعت باندې وستاسو بیړه پار کیږي. تاسو به اوس درنګ سات له خپل جانان دیدار کوي او د شفاعت نه به زیات کېږي. او موږ سره ګناه نه وا، موږ الله بلا حساب او کتاب وبخلو، یا را سره ګناه وخو حساب کتاب را سره ونکو، او موږ چې کوم دې سوې موږ ته حکم وکړ جنت ته داخل شه. نو اے ګناهګارو زموږ هم تمنا ده چې زموږ جانان زموږ شفاعت وکړي. لکه ګناه له قرض راکړئ، ګناه واخلئ، ګناه راکړئ، زموږ لږ نیکۍ واخلئ، د دې نیکو په عوض کې راله لکه ګناه راکړئ چې د ګناه لږ بوج را باندې راشي، د مدینې منورې جانان زموږ شفاعت وکړي.
आशिक सादिक ज़को फरमाइल क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह, खामे कुदरत की हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की, सब प्यारे की सवारी वाह वाह। लाला हजरत वारी और शेर अजीब शेर दे, मुजरिमों को ढूंढती फिरती है रहमत की निगाह। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु दे ज़मूंगा दग शफात नसीब की, नुकदा दग दपारा राजू और दे मैदान के उदरीगु मुंग बदखबल करीम आका इज्जत और नामूस द हिफाजत तपारा राउजू और दग गाजियान दर त सलाम पेश कहो चे द चाप कुर्बानो बांधे। अल्लाह करीम बियादा जज्बा द मुसलमानानो के रा पैदा रखला दे दोस्तानो दे नौजवानानो चे दा प्रोग्राम में जोड़ करे दे द गाजिया मिल्लत शहीद नामूस रिसालत मलक मुमताज हुसैन कादरी दा से वक्त दे का अखबार ला बयान वर्के बाकायदा तौर बांधे मनदा कि मुमताज कादरी नुम पकी अखबार वाला सा बयान न लगे कोई गदे बांधे अखबार वाला दे बयान न लगे बस په میډیا باندې راشي چې سوال به ما دغه سیلوي بیا بس چلو دومره سخت وخت دی دومره سخت په داسې وخت کې د غازی په نوم باندې دغه اوس مناول زه د دې نوجوانانو عظمت ته او د دې حوصلې ته سلام پیش کوم او زه هم ستاسو د جذبې واه واه چې دومره ښایسته جذبه ولرله تاسو چې په دې ځمکه باندې تاسو څه چلو کو د غازی ملت شهید ناموس رسالت د اوس په موقع باندې مو دا ټول دوستان راجمع کړل او دې له یو مقور کړل حضور د عزت او د ناموس د حفاظت د هضم د یادې لپاره الله کریم دے زموږ استاسو د ټولو په دې میدان باندې نری قرباني نصیب وګرځي ان شاء الله په 20 اپریل باندې په حاجی آباد شریف کې سالانہ عظیم الشان پروگرام وی د لبیک یا رسول الله کانفرنس 20 اپریل زو ان شاء الله ډیر زر پوسټر راولېګم او تاسو ټول دوستانو نه مدا هیلا او تمدا ان شاء الله خپل پروګرامونو کې اعلانونه کوم او قریبا مومبي چې دا یو عظیم الشان او سخت کال به د ملک بر نه قافلې راځي او د خیبر پختونخوا د سنیانو جذبه وګوري چې دوی د حضور څنګه چې کم دی عاشقان دي